बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوق په دوستانو مریم ماشومه چرساده کې ډیره زیاته بېدردي او بیرحمۍ سره خپل پلار قتل کړی و. هغه ماشومه ته نن انصاف ملا شول. هغه پلار ته نن پانسي ورکړل شول. پانسي نه مخ هغه څه حالاتو هغه پانسي نه مخ څه خبرې وکړې دوستانو دې باره کې په ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخصوصا سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم ملاوي شي. دوستانو دا واقعیا د چرچا دی چې مریم ماشومه چې خپل پلار ظالم خپل لاسونو سره ټوټه کترې کړي و او هغه نه بعد هغه لاش په پټیو کې خښ کړي او هغه وینا چې کوم باندې چې هغه چې کله الله ولا هغه وینا چې کومه خاورې باندې لګېدلی و هغه خاوره د پلار په سیند کې غورځولې و. هغه نه بار په خپل مدعیت کې اف ای آر درج کړي او چې کله پولیس دغه په پلار باندې شک راغلو هغه د پلار گرفتار کړو. دوستانو دغه د گرفتارۍ نه بعد دغه د خبره تصدیق کړو چې او ما خپل لور خپل مرزي سره قتل کړی در ماته کلی وطن کې دا یو پیغور جوړ شوی ملت کې یو دا پیغور چې ما د ماشومه ودانه مخکې شوی دا ما ودانه مخکې دغه مورڅه غلط تعلقات. دوستانو موږ د معاشره چې دا هغه ډیره زیاته سپکه ده د معاشرې کې چې څو ښه کار وکړي نو هغه هم ورته بد کړي. که دغه سړی انسان ده دغه نه غلطي شوې وه او دغه بیا هغه غلطي سیده کړه دغه هغې مور ته ماشومې مور ته عزت ورکړو نو دوستانو ما خیال ده چې دغه ته اپریسیشن ضرورت و نه چې دغه پسې به یو پیغور تړلی و نن هغه پیغور ته لاسه دغه خپله لور کترګه پانسۍ نه مخکې دغه په سرو سترګو باندې وژړل چې ما د خلکو په خولې باندې کوم حرکات وکړو. زه خو روان یم د دنیای فاني نه خدا را چا په پیغور باندې خپل کور والا ته تکلیف مه ورکوئ ما ورکړی دی. زه خپله د جهان د فاني دنیا نه ځم خو زه روزانه په خوب کې په ویښو سترګو باندې زه خپله لور صحیح کوم او ما ته نه صرف یو سوال کوي چې بابا مانه آخر داسې څه غلطي شوې زه خو نه پوهېدم نه زه هغه ټیم کې په دې دنیا باندې د سزا دې ما ته ولې راکړه. دوستانو ډېر زیات د غم مقام ده دې نه زیات به قیامت سوي چې انسان د خپلو بچیو قاتل خپله جوړېږي. دوستانو دې باره کې تاسو څه رایه ده کومنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.